الرحمن الرحیم. ابرار اورجان یم. د ګرمۍ زور ډېر زیات شوی دی، خلک سیند غاړې ته راوتی دی. زه دا ټایم کې د سیند په غاړه باندې ولاړ یم، ډېر خلک راغلی دی، هغه سیند په غاړه باندې ناست دی. د هغو نه به تپوسونه کوو. سوات هسې هم ښکلی دی، خو د سیند غاړې نه چې راوځي ډېرې یخې هواګانې چلېږي. دلته کې به د خلکو نه تپوسونه کوو چې د هغو څه تاثرات دي. ملګري نوم راته ووایه او د کم کې. زه د بډخیل یم، نوم مې دلور ښار دی او دلته د مرګرو سره یادو مازدیګري دي. ماشاءالله موسم هم ډېر ښایسته دی، د سوات خلک هم ښایسته دي، مینه‌ناک خلک دي او دلته دا کوم کلي چې ماشاءالله د ډرون سټاف ډېر برابر دي، مونږ ډېر محبت راکړه، فرق نشته چې دوی ډېر شکریه. څه پیغام به نورو خلکو ته ورکوئ کوم خلک چې سوات ته نه راځي یا نه دي راغلي؟ کم خلک چې سوات ته نه دي راغلي هغوی نو په کار چې موږ وګوري د دې ماحول ویني، د دې سوات ته خلک مینه محبت ویني، انشاءالله هغوی بار بار دلته راځي. د سوات خوري مزېدار ځای دی، یو خو پکې دا د موټروې په وجه باندې اوس ډېر زیات اکسسیبل انتهایي نږدې دی، پلس چې کوم د شارټ ځایونه دي، لنډ ځایونه دي، ډېر مزېدار او ډېر ښایسته. موسم یې څنګه دی؟ موسم خو دا تاسو وینئ خپۍ وپس واپس روان یو خپۍ څه به وایئ چې کوم خلک نه دي راغلي سوات ته؟ خامخا راشي. نوم مو کامران علي دی او تعلق کارلنګ سره ساتو او دلته راغلي یو په چکر باندې. ګرمي ډېره زیاته ده، دلته موسم څنګه دی؟ الله ماشاءالله بس دلته کې خدا نه و چې دا موسم د ګرمۍ دی، ډېر ښکلی موسم دی او دا خو لا هم ډېر ښکلی دی چې نور بره لاړ چې نور هم بیا مزېدار شي. څه به وایې هغه خلکو ته کم چې سوات ته نه دي راغلي؟ نو بس هغوی ته خو دا وایي چې دا ډېر ښکلی موسم دی او ښکته مثلا مردان، پېښور، اسلام آباد ته ګرمي زیاته ده او دې ورځو کې چکر راولګوئ. ډېر ښکلی موسم دی، ډېر مزېدار موسم دی او ښکلي ښکلي هوټلې دي پکې او سمندرې دي پکې او مطلب دا دی د میوو موسم دی. نو بس چکر راولګوئ، بیا چې دې نه بره دی نو ملم جبو وغیره داسې نور هغه د دې نه هم مزېدار دي. ملګري دا ته ووایه نوم دې څه دی او د کم ځای؟ معاذ نوم دی، د بونیر یو. ګرمي ډېره زیاته ده، سوات موسم څنګه دی؟ سوات موسم خو اوس د ورېځو هم راغلي دي، فلحال ښه دی. بونیر مې ښه دی، بونیر ګرمي ډېره ده، دلته د اوبو بویږي سیند دی، د موسم په دې وجه باندې دلته ډېر یخ دی. څه پیغام به ورکویه خلکو ته چې سوات ته نه دي راغلي؟ هغوی ته خو دا پیغام ورکوي چې راشي او موږ په خپلو کولو دلته راغلي یو، که نه دلته کې اخوازو دي، مطلب دا چې کالم دلته کول دي راغلي. نو هغوی ته دا پیغام دی دلته راشي او موسم برابر دی، چکر مو وکړو ښکلي ځایونه دي. سوات ریور 2 کې ولاړ یو، دلته کې منیجر صاحب راسره هم ولاړ دی، د هغه نه به تپوس کوم. منیجر صاحب دا راته ووایه چې هوټلې خو په دې لاین باندې ډېرې زیاتې دي، خو دلته مو وکتل ډېره زیاته ګڼه ده، څه وجه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د راتګ ډېره شکریه. الحمدلله دا حکم چې دی الله پاک موږ نظاره ورکړې دا په ډېر ښکلي انداز باندې تاکه تاسو دې دا هر سایډ وګورئ، دلته ته ګورئ غر دی، دلته ته ګورئ سیند دی، یو ډېر عجیبه قدرتي مناظر به دي. بل ماشاءالله په دې باندې ښایسته شوي دا کسان چې دي په باندې غر دی او عملاً ډېر خوشحاله خلک راوځي. د نورو سیزنو په نسبت باندې څه کال خلک ډېر دي که کم دي؟ نو څه کال خو لږ کم دي، وروسته کال خو بیخي کم دي او څه کال یې دا سیزن اخیستل شوي، په دې وجه د پوره حالت تېر شو صورتحال. تاسو د خلکو خبرې واورېدې د سوات په هکله باندې چې د مختلفو علاقو نه خلک راغلي او چې پکې د مردان هم ول، د بډخیل هم ول، د بونیر هم ول، هغوی د دې ډېر صفت وکړو. سوات موسم هسې هم ډېر ښکلی دی او نن سبا چې دی ورېځې هم راغلي دي نو ډېر زیات ښکلی شوی دی. کوم خلک چې سوات ته نه دي راغلي هغوی ته موږ وایو چې سوات ته راشئ، د سوات دا ښکلې نظارې وګورئ. یو بل پروګرام پورې خپل شوربه ابرار اورجان له ورته اجازه ده. الله